بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. نننی پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګران کتونکو یو طرف ته خو تیر پروګرام هم چې موږ کړو د سکیورټي په حالاتو باندې او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې چې د سکیورټي کوم حالات دي د چترال نه واخله تر د ټانکه پورې موږ ورته ویلی شو چې ډېر زیات خراب دي او د دې د وجې نه پوره صوبه چې کومه ده هغې کې یو داسې غونته صورتحال دی چې یاره اوس پته نه لګي مخکې به کېږي څه. خو ننني پروګرام کې زموږ موضوع چې ده هغه لږه مختلفه ده. هغه دا ده چې موږ غواړو چې په دې باندې خبر وکړو چې یو خو د الیکشن حوالې سره چې آیا ملک کې الیکشن کېږي نه کېږي کله به کېږي یو دا خبره ده. د دې سره سم چې کوم دی یو بل بحث هم روان دی هغه دا دی چې صدر پاکستان هغه باندې د خپلې پارټۍ د طرفه د پاکستان تحریک انصاف د طرفه دا یو دباو دی چې هغه د الیکشن تاریخ اعلان وکړي. بل طرف ته لا منسټري دا خبره کوي چې د صدر سره داسې هیڅ قسمه اختیارات نشته اوس د نوي ترمیم نه پس چې د الیکشن دغه وکړي او دا اختیار چې کوم دی دا د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره دی. دې باندې به خبره کوو چې یاره په لس اتیا ورځو کې کوم چې د آئین ډیمانډ دی په لس اتیا ورځو کې به الیکشن وشي که نه. او یو خبره بله دا ده چې بلاول بټو زرداري دا ویلي دي چې روان الیکشن کې یو لیول پلینګ فیلډ چې دی دا پکار دی چې یاره خلکو ته میلاو شي. هغه دا خیال دی چې دا وخت کې ټول سیاسي جماعتونو ته هغه دغه نه دی میلاو. یو خبره عامه کېږي هغه دا ده چې په ملک کې دا وخت د آئین او د قانون بالادستي نشته. دا ملک دا ټیم کې په آټو باندې روان دی. څوک ډایم کیر چې یاره آئین څه وي قانون څه وي بس چا څه خوښه ده هغه باندې روان دي. په دې باندې به خبره کوو د عمران خان حوالې سره د هغوی چې کوم کیسونه دي په دې حوالې به هم خبره کوو. ګران کتونکو سټوډیو کې زموږ سره شرکت کوي پروګرام کې لیاقت بنوري صاحب ایډوکیټ سپریم کورټ هائی کورټ او ورسره چې کوم دی یو پړه لیکه موږ چې ورته وایو وکیل اوس ځکه پړه لیکه دی مطلب دی چې آرټیکلز هم لیکي مختلف تنقیدي هم لیکي پازیټیو په دې ټول دغه باندې بنوري صاحب ډېره مننه پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم. او تاسو القانون نه په دې ټایم کې چې د ذهن نه ووته هغه مې یادوله. بنوري صاحب القانون رساله چې کومه ده د ډېر وخت نه د هغې ایز ایډیټر چیف ایډیټر چې کوم دی کار کوي د روح روان دی. اسلام آباد کې زموږ سره به بل میلمه شارټلی چې به شرکت کړي هغه به شیر افضل مروت صاحب د پاکستان تحریک انصاف دا وخت کې چې د عمران خان کوم وکیلان دي د هغې حصه ده هغوی به هم شارټلی موږ سره د پروګرام کې اوس برخه اخلي. او دې سره زموږ سره د پیښور سټوډیو نه په دې پروګرام کې چې موږ سره برخه اخلي نور عالم خان سینیر ایډوکیټ دی د سپریم کورټ او د های کورټ وکیل دی هغې به هم زموږ سره په دې پروګرام کې شرکت اخلي. زما مخکې زه نور عالم خان صاحب له نور عالم خان ما چې کوم انټرو واغستله دې حوالې سره چې یاره دا کوم صورتحال روان دی چې د الیکشن اعلان به څوک کوي صدر پاکستان به کوي په چا باندې چې د پاکستان تحریک انصاف د طرفه یو قسم له دباو به ووایو که یا الیکشن کمیشن اف پاکستان دا یو کنفیوژن جوړ شوی دی نو هغه لس اتیا ورځو خبره به بیا وروسته کوو کوم چې آئیني ډیمانډ دی. دا دی چې آئین مطابق چې دی صدر مملکت چې دی اوس هغه خپل ټینور چې دی پوره شو او هغه چې دی روان دی خپل ټینور کمپلیټ شو. آئین دا وایي آئین لاندې بیا الیکشن لاز جوړ شوي دي هغې مطابق الیکشن کمیشن چې کوم کړی شوی دی دا د دې د پارټۍ د دې په دور کې چې دی دا چیرمین او دا ممبران چې دی د اخیستې شوي دي په د صدر صاحب چې کوم دور د هغې په حکومت په دوران کې دا اخیستې شوي دي. دا د الیکشن لا په مطابق چې دی د چیرمین طرح اختیار دی. هغه چیرمین به چې دی هغه ته چې دی حکومت چې دی چې دا کم وفاقی حکومت ته چې کم کیئرټیکر گورنمنٹ دی هغه به پهلا فیزیبیلیټي ریپورټ ورکوي چې په دې کې چې دی زموږ چې کم کنسنسس دي چې کم رای شماري ده یا مردم شماري ده دا هم کړی شوی دی هلکه بندیان هم شوي دي سیکیورټي پوینټ آف ویو سره هم چې دی حالات صحیح دي. او آئین دا ورته ویلي دي چې کله په مرکز کې هغه رالو دا الیکشن کمیشن دا انټرم سیټ اپ رالو بیا به چې دی الیکشن کېږي که چېرته په مرکز کې نه راغلی او په صوبو کې چا د وخت نه مخکې چې دی اسمبلیانې ماتې کړې په هغې باندې چې دی دا کیئرټیکر چې دی هغې په بنیاد باندې چې دی په 90 دن کې الیکشن نشي کېدی
ما مخکې تاسو پروګرام کې ویلو دا به چې دی اوس چې دی په مرکز کې چې دی کیرټیکر ګورنمنت رالو نو دا ټول فیزیبیلیټي چې هغه چې هغې نه پس هغې یو مراسله ولېږي چیرمین ته او هغې مطابق هغې ورته ووایي چې زمونږ چې دی 90 days چې کم دي د هغې چې دی نه نور عالم خان تاسو نه ما سټریټ سوال کړو تاسو لږ کنفیوژن پیدا کړ سټریټ سوال دا دی چې د صدر سره اختیار دی که د الیکشن کمیشن سره اختیار دی دغه بحث کې وروستو دی کې خو که فیډرل ګورنمنټ وایي چې زه نه یم تیار نو بیا خو کیسو ته لاړله دا شی نه دا درې میاشتې پوره کېږي نو هغې به څه چل کوي الیکشن کمیشن به سپریم کورټ ته دی او په سپریم کورټ کې به پیټیشن کوي چې موږ سره چې دی 90 days ټایم و او اوس چې دی دا شی لږ راته ایکسټینډ کا نو دا بیا سپریم کورټ ته به راشي ٹھیک شو جی شیر افضل خان ډیره مننه تاسو راتلې مونږ پروګرام شروع کړو تاسو تعارف مونږ کړو خو ما په خیال سکرین باندې به تاسو اوس زمونږ دغه ته ډسپلی ثانک یو ویری مچ راځو تاسو نه پوښتنه تاسو د دې وخت کې چې یو ډسکشن روان دی چې پریزیډنټ اف پاکستان نور عالم خان صاحب یو خبره وکړه چې دا سابقه ګورنمنت کړو دا یعنی دا پی ټی آی ګورنمنت نو دا کوم امندمنت دا د روستنی ګورنمنت د ګورنمنت کړو دا خوريز دا کوم چې د ای سی پی له اختیارات ورکړو کنه د دې حکومت بشیر عبدل خان دا خبره دار ته پریزیډنټ باندې دا چې کوم ډیبیټ روان دی لکه بینګ ا لایر یو خدا چې پولیټیکل پارټي افیلیشن یو طرف ته خدا ایز ا لایر چې کوم دی تاسو سبا ځکه چې دوه ځله پریزیډنټ اف پاکستان کنسلټیشن کو د منسټری اف لا سره هغه ته وی چې دا ستا ډومین نه دی خو بیا په اخبارونو کې یو شعر دی چې پریزیډنټ چې کوم دی ځان تیاری د اعلان کولو لپاره دی پریزیډنټ صاحب ته پکار و چې دا اعلان ډیر مخکې کړی وی ولی چې دا د آئینی ذمہواری ده آرټیکل 48.5 لاندې دا د صدر اختیار ده آئین چې کوم دی سپریم لا اف د لینډ ده دا ټول چې کوم قوانین دي دا د آئین ماتات دي داسې قانون ذیلی قانون لکه چې کوم الیکشن ایکٹ 2017 دا هغې کې سیکشن 77 او 78 کې پی ډي ایم حکومت چې کوم دی امینډمنټ وکړل او دا دوی پکې یو ډسپیوټ پیدا کړ چې بھئی دا تاریخ په الیکشن کمیشن ورکوي نو دا کم او هغې کې هم دا لیکلي دي په دې امینډمنټ کې هم دا پرووایډډ دي چې سبجیکټ ټو د کانسټیټیوشن چې کوم آئین وایي اول به هغه وي که بیا آئین کې څه ابهامي یا خبره نی نو بیا به دا قانون اپلای کیږي نو آئین چې کله صدر پاکستان ته دا اختیار ورکړی دی نو د الیکشن کمیشن د دې ذیلی قانون لاندې دا اختیار ځان ته اخیستل دې وخت کې آئین مطابق اختیارات د صدر سره د الیکشن ډیټ اعلان کول دوی چې کوم امندمنټس کړي دي په سب لاس کې کړي دي په ایکټس کې کړي الیکشن ایکټ کې کړي دي خو دا کله چې کنفلیکټ شي تنازع شي په دې ذیلی قانون کې او په آئین کې نو د دې لپاره بس ضرورت هم نشته آئین به چې کوم دی هغه چې کوم وینایي هغه چې کوم پرووایډ کوي هغه به چې کوم دی منل کېږي ذیلی لا د آئین د پاسه نشي کېدی جی بنوري صاحب لا یو خبره د تاسو دې باندې لیکلم کړی دی دغه د شعر یو خو شیر عبدالمراد صاحب خبره تاسو واورېدله بل طرف ته چې په دې وخت کې په میډیا کوم ډیبیټ روان دی یا منسټري اف لا چې کوم ایډوایس ورکوي کین منسټري اف لا رانګلی ایډوایس د پریزیډنټ او که چېرې ان کیس دی کړي چې څنګه شیر افضل خان دا نیچرل هم ده چې د آئین کې ته امندمنټس کې یو نیډ 2/3 میجارټي وچ از ناٹ اویلیبل سو دے ہیو امینډډ د ایکٹ 2017 ایکٹ اصل کې جی خبره ده د ټیکنیکل غلط یو خدا دا چې اصل کې الیکشن چې دا د اسمبلی ډیزولوشن ختميږي نو هغه نه 60 ورځې پس دا خو چې اتوماتیکلی ډیزولو شي او 2 ورځې پهله وکړي ته بیا 90 ډیز شو دغه دوه شیونه دي پی ٹی آئی گورنمنٹ دور کې دا یو ډیسیژن شوی و چې نیکسټ الیکشن چې دا اب نوی مردم شماري باندې او هغه یو وجه و او هغه وجه بالکل هغه خپل حساب سره بالکل ټیک کړی ویل چې دا چې کوم نیو جنریشن دا چې کوم اوس بلکې د ایم کیو ایم سره د دوی سره یو کمټمنټ مو چیرې نو دا چې ووټ بینک لازمي خبره ده چې هغه اضافه و نو هغه کې دا شوی و د پی ډي ایم گورنمنٹ د اخري ورځو کې هغه اپروول ورکړو او دا منډیټری کړو چې تاسو په پهلا د هغه بکوي دا ډیکلیئر هلکا باندې نمبر 2 دا د چې دا سرنګ شرفزاد خان وای چې د پهلا پریزیډنټ ته پکارو چې کله هغه فول پریزیډنټ وو هغه دا اعلان کړی و
اوس تاسو نگران صدر دا او نگران وزیر اعظم دا پہلا ځل دا تاریخ نگران نه بنوري صاحب هی از پریزیډنټ اف پاکستان هی از پریزیډنٹ اف پاکستان بٹ هی از نگران پریزیډنٹ هغه خپل ټینور ختم شو دا نگران پرایم منسٹر اور نگران دا تاریخ کے پہلا ځل شوی دی پاکستان کې چې دواړه عہدے د وخت کې نگران دي نه زه د دې سره ادبي ما اتفاق نه کوم ورګه د ختم کې بیا تاسو اوس خبره دا ده چې الیکشن ایکټ کې چې کوم ترمیم شوی و هغه منظوري د پریزیډنټ افیس ته شوی ده او ظاهره خبره ده چې پریزیډنټ افیس ته شوی ده نو دغه اوس چې کوم دا تنازع ده د اخر کې بزي سپریم کورټ ته او فائنل ډیسیژن به کوي سپریم کورټ چې دا الیکشن نو سپریم کورټ به دا فیصله پسونه دا خو بیا 90 ډیز باجی روستا ورځو کې کلم لیکل ده چې الیکشن باره کې چې کوم دنیا پاکستان کې بحث شروع ده د یو جواب ده جن کا ملک ان کی مرضی جی شریف خان تاسو انټرونشن کې بیا د نور علم خان اعظم څنګه چې بنوري صاحب وې تاسو وی چې یاره نه داسې نه ده ما په خیال تاسو دغه ګران پریزیډنټ باندې تاسو او زه دا وایم ګوره پاکستان په آئین کې بنوري صاحب چې کوم خبره وکړه بعضې افیسز داسې دي لکه سپیکر سپیکر تر هغه پورې سپیکري چې تر څو پورې بل سپیکر ټیک ورکړي صدر قانون کې آئین کې تر هغه پورې صدر دا چې کده ټینور ایکسپایر هم شي نو هغه چې کوم انټرګنم پیریډ دا ټل د نیکسٹ مین ان او هغه پورې به د صدر پاکستانی دې کې دا نشته چې دا به کیر ټیکر کنسپټ نشته صدر د پاره سپیکر د پاره او بعضی افیسز چې کوم دي هغه وکټ کې دی نشي خالی کې دی نشي لکه صدر پاکستان هیډ اف د سټیټ تا 24 آور چې کوم دا هغه به یو کس په خامخایي که صدر پاکستان چرته بار زی بیمار شي څه شي نو بیا به چیرمن سینټ دی که چیرمن سینټ چې کوم دی اویلیبل ډیپټي چیرمن سینټ پي نو لہذا نگران صدر کنسپټ نشته لکه هی از فل اتھارټي خو کنفیوژن دا اور نور عالم خان صدر پاکستان د دې دا ډیسپیوټ الریډي تللی دی سپریم کورټ ته موږ تلیو پی ټی آی دې کیس کې چې تاسو دې کیس کې تلیو بیا دې کې جماعت اسلامي تللی دا په دې کې سپریم کورټ بار اسوسییشن تللی دی او په دې کې سند بار تللی دی نو دا مقدمات ټول په سپریم کورټ کې فایل شوي دي خو چونکې دا دې هفته کې دا چینج روان دی نوې چیف جسټس راځي نو لہذا دا بینچونو فکسیشن چې کوم دی دا فی الحال ولاړ دی او ما دا خیال دی چې قاضي فایدي صاحب چې کله حلف والی نو دا به اوس د هغوی ولې چې ډېر اهم مقدمات دي او ما خیال دی چې دا موجوده کم چیف جسټس صاحب دی هغه پریکټیکلی نور جوډیشل لم ډک شوی دی اوس هغه مطلب کې دې شي چې وایي دا یو فیصله وکړي چې دا کوم د ریزرو کړی دا نیب لا امینډمنټ باندې او هغه ویل چې سویټ اینڈ شارټ وایي کنه هغه سویټ او شارټ خو مخکې هم وه خو بهرحال چونکې فیصله وشي نو بیا الله دې وکړي چې دا او چونکې دا لا ډکلریشن ده نو دې کې عمل درآمد ضرورت نشته یو ځل چې سپریم کورټ ووایي چې بای دا آئین ترمیم ما ختم کړ نو بیا دې نه بعد دا مجيبه خبره ده کنه چې دلته پارلیمنت قانون پاس کې سپریم کورټ یې دغه کوي نور علم خان دلته کې یو دا خبره ده شریف افضل خان چې کومه خبره کوي لکه یو کتاب دی یو د وکالت کتاب دی مونږ اکثر وایو چې یو قرآن یو حدیث دی خو یو مولا یو شان انټرپریټیشن کې بل مولا بل شان انټرپریټیشن کې د سیم سچویشن مونږ سره دلته کې دی تاسو هم آئین آرټیکل قانون مطابق دغه کوي شریف افضل خان بنوري صاحب هم کوي شریف افضل خان دا خبره کوي چې په دې کې آئین چې کوم دی هغه سپریم دی when there is a conflict between an act and the article نو the article stands supreme the article 58(5) لاندې دوی وایي چې دا اختیار د صدر دی پکار دی چې صدر د اوسه پورې دا اعلان کړی وي د الیکشن والے جی دا دی چې دا شیر افضل خان خپل یو اوپینین دی او زما چې دی خپل یو اوپینین دی دا چې دی یو رائے خپل کې دی شي خو د دې دا مطلب نشي چې یاره یا به زما رائے چې دی هغه د پریویل کړي چې یا د هغه مین خبره څه شي ده آئین چې دی د هغې لاندې ټول قانون سازي چې څومره شوې ده دا د آئیني بنیاد باندې شوې ده مین زمونږ سره چې کوم کتاب دی هغه آئین د پارلیمنت پاس کړی دی هغې لاندې چې دی یو هغه جوړ شوی دی الیکشن کمیشن او هغه یو آزاده اداره په تور باندې چې دی هغه به خپل کار کوي دې دپاره چې دی پارلیمنت چې دی خپله قانون سازي خو کولی شي خو په هغې کې چې دی مداخلت نشي کولی چې کم حد پورې چې دی هغه یو مثال ورکړی شو د سپیکر چې دی که ایون ټایم هم ختم شي اسمبلی هم ختم شي چې کله دا اسمبلی دوباره کړي کېږي نو سپیکر به چې دی خپل کردار ادا کوي د هغې په مقابله کې که چېرته
دا شی وی چې پریزیډنټ چې دی اومګه قانون دستخط کول هر څه چې دی د هغه دی که چېرته دا پریزیډنټ چې دی نه وي یا د څه وجې نه هغه شي نو د دې هغه چې دی چیرمن سینټ یا سپیکر چې دی د هغه په دې باندې چې دی کردار ادا کولی شي د هغې ځان له چې دی طریقه کار دی. اوس چې دی د دې ما چې کومه خبره کوله چې دا کم چیرمن راغلی دی او کم ممبران راغلی دي دا د پخواني چې دی حکومت چې دی د هغې په دور کې راغلی دي. چیف الیکشن کمشنر یادوي ما چې چیرمن چیف الیکشن کمشنر یادوي جی بالکل دی چې هغه راغلی دي نو هغه د کلیر کول غواړم نو هغه د امندمنت خو چې دی د اوس چې کوم حکومت تیر شو په هغې کې چې دی ټیبل شوي مخکې او په دې کې پاس شو او چې پاس شو هغې کې مین وجه ته وه چې اپوزیشن خپل کردار ادا نه کو او زیاتر چې دی امندمنت چې دی د پارلیمنت یا د اسمبلی دا بنیادی کار دی چې هغه قانون سازي وکړي خو په دې وخت کې چې دی ون سایډډ قانون سازي وشوه په هغې کې چې دی اپوزیشن خپل کردار ادا نه کو هغې ته ووټ میلاو شوی و چې تاسو به 15 کاله چې دی په پارلیمنت کې خپل کردار ادا کوئ خو هغې ادا نه او اوس چې دی چېرته الیکشن کمیشن دا پته ولګي چې مونږ چې دی د څه وجوهات د وجې نه دا هغه نشو کولی الیکشن په 90 ډیز کې هغې به چې دی بیا سپریم کورټ ته دی عمده میټر چې دی بیا هغه چې دی صدر پاکستان چې دی هغه هم لیږلی دي سپریم کورټ نه دیکھے نور عالم خان آیا الیکشن کمیشن ته چې دی اور کوي که نه صدر ورکوي نه نور عالم خان لکه شیر افضل خان دې دا یو خبره کوي چې یاره دا کوم سچویشن ناروان دی په دې کې 90 ډیز کې خو الیکشن اوس ځکه چې هغوی مونږ ډیلیمیټیشن کوو چې ډیلیمیټیشن کوو دغه هم یو اوس مطلب موسټلی دا ګورنمنت اعلان کوم یو بریک اخلو ما ته ویل کې بریک نه پس بیا په دې باندې سوال هم تاسو نو کوم ګران کوتونکو مونږ سره اوسئ چې ګران کوتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی شریف افضل خان پوښتنه ما تاسو نه دا کوله چې کومه خبره نور عالم خان وکړله که چېرې الیکشن کمیشن اف پاکستان بیانډ 90 ډیز ځي نو دی به سپریم کورټ اف پاکستان ته ځي یوه دویمه خبره دا ده الریډي زموږ سره چې کوم دې وخت کې سچویشن دی هغه دا دی چې څنګه چې دوی وویل چې یاره مردمشماري کله ډیکلیر شوله د هغې ریزلټ ډیکلیر شو او د ای سی سی نه هغه کلیر شوله نو بیا نوې الیکشن به د نوې مردمشمارۍ مطابق کېږي او دلته کې قانون وایي چې ته به بیا ټول ډیلیمیټیشن کې نو دې دپاره کم دی به د سپریم کورټ سره دا اختیار بیا لکه نشته دی نور عالم خان هم وایي چې دې سچویشن کې اعلان وکړي د دغه بلکې دی به سپریم کورټ ته ځي داسې دا سپریم کورټ د تاریخ سره څه کار نشته د الیکشن ډیټ سره د سپریم کورټ څه کار نشته البته که تنازع داسې کانسټیټیوشنل ډسپیوټ جوړ شي نو فریقین وړې شي چې بھئی یو قانون دا خبره کوي بل قانون دا پروویژن دی چې تر کومه پورې دا تاسو سوال دی دا د پی ډي ایم حکومت چې کوم دی دا مخکې نه دا یو پلانینګ و دا د مارچ نه دا کیسه شروع شوې ده دی سینسس شروع کړ نو سینسس دی غرض دپاره دوی شروع کړ چې بھئی آرټیکل 51 لاندې آئین لاندې دا پروویژن دا چې کله سینسس یا مردمشماري وسي نو بیا به چې کوم دی 120 دن ایام کې بعد ډیلیمیټیشن پروسس پر به ټایم ورکې نو چې کله سینسس دی څه چلو که په اخیره ورځ نه یوه ورځ مخکې دی گزټ نوټیفیکیشن وکړو او هغې باندې ډیبیټس رالل چې پیپل پارټۍ وایي چې موږ ته یې دوکه راکړه حالانکې پیپلز پارټي واز دیر او ښه ورسره رضا یې وه نو دې نه بعده چې کله دا یو ځل نوټیفای شو نو اوس آرټیکل 51 راغی په دې کې هغه دا وایي چې بھئی دا ډیلیمیټیشن یو آئینی ریکوایرمنټ ته یو ضرورت ته او دا خبره پی ایم ایل این چې کوم خلک په میډیا راځي هغه دا خبره کوي زه به یې یو وکیل یا یو قانوندان دا منمه چې د 51 د اپریشن له وجې نه دا چې کوم آرټیکل 224 تا یا آرټیکل 58 دی یا آرټیکل 48 5 دی چې هغه ټول دا 90 دن میاد خبره کوي او د صدر ډیټ خبره کوي
دا چې کوم دی دا اوس یو کنفلیکټ نظر اله د آئین چې کله جوړېدو په هغه ټیم کې چا ذهن دا نه و چې کوم حکومت ځي په اخره ورځ به چې کوم دی مردم شماري هغه کوي نو دا یو کنسټیټیوشنل ایشو جوړ دی کرایسس دی او آلریډي دا مسایل سپریم کورټ ته تللی دي نو سپریم کورټ په پدې باندې خامخا فیصله ورکړي منیر صاحب د دې دا یو خبره کومه زه لکه دا کوم سچویشن چې شیر عبدل خان لکه پوینټ آوټ کو ډرګ دې مطلب خدا دی چې دا سیاسي جماعتونه الیکشن نه غواړي لکه پیپلز پارټي دنه یو خبره کړې ده چې بهر رااله نو بله پرونه کې زرداري صاحب یو خبره وکړله بلاول صاحب بله خبره وکړله اصل کې خبره چې کوم سو الیکشن انټرست نشته دی حسن خان چې کوم اصل خبره ده کنه ایز ا پاکستانی مطلب ایز ا لایر مو د پر شرمندگی خبره ده هغه دا چې مو وی کلیم چې مو سره عین مشتا قانون مشتا ادارې مشتا عدلیه مشتا او مو ناستی او د باندې خبره کو پورا قوم په خبره کې الیکشن بکیږي کنه کېږي اصل کې دا خبره ده پکارو دا شنو دا خو د وینا خبره نه وایین خپل کار کوله ادارو خپل کار کوله نو پنجاب حکومت لاړ دویمه خبره راغله چې سپریم کورټ یا فیصله یا څه نو سپریم کورټ خو 14 مئی باندې الیکشن اعلان کړو سپریم کورټ هم خپل پورا رول ادا کړو چې کله یو شی یو ډیټرمن شي چې دا کار نه کوو او بیا هغه دپاره آسو باندې نو د کې د توهین چې دا د قوم دا یا نه دا د آئین ټول نه پهله او ما خیال کې چې هغه 80s کې چې کله یو خبره یا شوي وه چې ردي که ټوکړه مو ګورو چې هغه اوس پورې هماغه ردي هغه ټیم کې خو یو جرنیل ویلو خو اوس خو یو طرف ته سپریم کورټ ته باقي راغله چې دا چې دا نور الیکشن کمیشن پاکستان چې یو وایي چې زه پکې یم او بل نه دا ټول بنده چې سوره جماعتونو اقتدار کړی دا که پی ټي آی الاینس هو که د پی ډي ایم الاینس هو د هر یو شي دی ټول ذمہوران دي مو خدا یو شی غواړو افسوس کوو چې دور حکومتونه رالو نظام باندې چا خبره دا خبره چې وکړه چې جی کان آئین جوړ شوی او کانفلکټ منځ کې څو ځلې کانفلکټس رالو خو مو اگر کانفلکټ چې دا هغه ریډرسل ونه کړو نه مو ذهن کې دا شی نه ده چې مو به دا ریډرسل کوو مو به انسټیټیوشنل سټرنتنګ کوو مو به دا کوو مو ټول ډېر محدود هغه کې خپل شیونو کې لګیا وو نو ما صرف وینا خبره دا ده چې دا شی په کار نه و دا خبره دا ډیبیټ په کار نه و چې بھائی قانون نشته قانون نشته هر یو شی اوس چې کوم کانفلکټ رالو الټیمیټلی یو کال چې د آئین او د قانون سره سو وشو یا د وې د پارلیمنت د امندمنت پاس کړل 2014 نه دا کېږي لګیا دا ټول خبره چې دا کنه نو هغه صرف حل دا ده اوس چې د یو مطلب مو سره د سره وکیلانو سره د قوم سره نور خو څه نشته یو کاغذ او هر سکرین باندې وکیل ناشته او هر یو وکیل فردر کنفیوژن پیدا کوي د کنفیوژن مو ګوره وکیل کنفیوژن نه پیدا کوي وکیل خو مو قانون ورته خیو چې بھائی تاسو دا خپل لیکلی دي کنفیوژن کو پیدا کوونو والا پیدا کوي لګیا هغه سره نقصان دا ده چې قوم نقصان کېږي لګیا اعتماد سازی ختمېږي لګیا خلکو په نظام باندې چې کوم اعتماد دا ختمېږي لګیا نو هغه داسې نو چې موږ ګورو نو نه په دې ټول کې موږ ګورو نو شرطونه لکه په دې کې هر یو اداره لکه د سپریم کورټ ډیسکریډټ شو لکه سپریم کورټ ته باقاعده هر سړی دا وایي چېرې دا یو لاډ لی د عمران خان به یادو یا وي د هغه د پی ټي آی دفتر جوړ شوی دی هغه ډیسکریډټ شو الیکشن کمیشن اف پاکستان ډیسکریډټ شو د وی پارلیمنٹ کنډکټ د امندمنټس ان د لاست ډیز هغه ډیسکریډټ شو آلموسټ دا لاډ لی خبره لږ وضاحت وکړه چې سپریم کورټ لاډله ده عمران خان لاډله دی واو راځي زه دغه جواب درکوم نمونه شیخ هسته دې په دې بندیال صاحب ټیم کې یو فیصله داسې راته وښیه چې هغه پی ټي آی سره چې ریخې ګډه کړي څوک ته یې وښیي یا یو فیصله یې که څوک پی ټي آی سره چېرته ښې ګډه کړي خو څوک ته یې وښیي نمبر 1 په 12 بجې د دوی عدالت کولاو که کدا عدالت نو اخلاص شوی پریزنر وین ناغلو کدی عدالت نو پریزنر وین نو اصل خبره د سپریم کورټ وا کدی توین عدالت کنټیم پټیشن دی اډمیټ کړي وو او دا سوري ولا چې کوم رولینګ وو دو انویلیډیټ کړي نه وې نو ګور هغه دا ویلی وو چې بای دا یو غیر ملکی سایفر راغلی دی او هغه سایفر په بنیاد چې دا چینج چې کوم دی دا کوم ریجیم چینج دی دا شیکیږي لہذا دا چونکه پاکستان آئین دا وایي ساورنټي چې کومه ده زموږ په پریمبل چې کوم د فرام شوې ده چې زما دا اقتدار چې کوم دی د عوامو
تابع ده. پاکستان عوامو دا ډونلډ لو ته ورتیلی و چې ته چې کوم دی باجوا ته دا هغه ورولېږه سایفر او چې ورته ووایي چې که دا حکومت مو بدل نه که نو بیا به دا ډېرې. نمبر 2 خبره دا ده چې سپریم کورټ لاډله کوي. هائی کورټ کې چیرمین پی ټی آئی عمران خان یې ونیولو په جبر په زبردستۍ او توهینامیز طریقې سره، داسې چرې شوي نه دي. او سپریم کورټ یو بینچ یونانیمس ډیسیژن ورکړه چې هغې خطر مین الله صاحب و، زه په هغه ټایم باندې موجود وم، چیف صاحب و، نو هغې دا فیصله ورکړه چې بھئی دا د قانون طریقې کار نه ده، دا ایلیګل ده. څوک چې عدالتونو ته ځي نو د هغو ریسپیکټ او ډیګنټي دا کنسټیټیوشن. اچھا نن وخت کې دا هر څه ولې فیل دي؟ یو کس په یوه ده او هغه وایي چې الیکشن وکوي. الیکشن ځکه نه کوي، یوه نتیجه وښیه چې کوم الیکشنونه شوي دي او هغه پی ټی آئی خلاف شوي. دا اوس په دې ګلګت بلتستان کې وشو، بلدیاتي دي وشول. ښه ورته پته ده چې پاکستان عوام د دې 14 میاشتو چې کوم ظلم او جبر شوی دی د دې بدل به هم اخلي. بالکل یو خبره په دې الیکشن په دې حواله سره چیرې دا یو حقیقت دی. خو دا پهله ځل خو د 12 بجې عدالت نه ده کولو شوی، دا چې کله د اتر من الله د شپې 12 بجې لګولې 11 بجې شپې د فیصله تنویر عالم خان او دا عدالتونو خپل د ځان ډسکریډټ کړه، نو دا خپل یې کړه، دا مو نه ده کړی، وکیلانو نه ده کړی، عوام نه ده کړی، هر څه کړي دي د ځان سره کړي، خپل ځان ډسکریډټ کړی ده. نیمه شپې کله فیصلې کوي، کله نیمه شپې تاسو یو بیانیه ده. نور عالم خان مروت صاحب چې کومه خبره وکړه، ما په خیال لکه دا یو بیانیه جوړه شوې ده چې عطابندیال صاحب او د دا ټیم چې کوم دی دا ټول د پی ټی آئی یو قسم لا ډېر سټرانګ سپورټرز دي، اپوزیشن دا خبره کوله. د مروت صاحب دا یو خبره وکړه، یاره وي داسې یو فیصله نن هم که تاسو ګورئ په میډیا کې ډېر زیات په سوشل میډیا باندې دا خبره ده چې یاره د هغه خواښ یادي چې یاره د هغې د وجې نه هغه انفلوئنس او د ټولې فیصلې د عمران په فیور کې. واقعي دا که داسې شوي نه کوم چې مروت صاحب وایي وای دس دونه سو مچ سټرانګ وایډ سپریډ نریټیو چې یاره دا د پی ټی آئی چې کوم دی د دوی لاډ لیوي. دا دی چې فیصلې د چا په حق کې یا د چا خلاف کېږي یو ځان له خبره ده. دا چې دی زمونږ د پولیټیشن چې کوم سیاسي خلط دي د هغې غلطي ده چې هغې چې دی پولیټیکل میټر چې دی په خپل پارلیمنټ کې نه حل کوي او ځان ته لیډران وایي. پکار دا دی چې دی خپل پارلیمنټ مضبوط کړي او د دې څومره سیاسي مسلې چې په پارلیمنټ کې حل کړي. دلته کې دا شی دی چې دی هر فیصله هر مسله راوچته کړي او سپریم کورټ ته راوړي. نو چې سپریم کورټ ته راوړي نو هغه چې دی یو آزاده اداره ده. اگر چې تاثر دا شی ملاویږي چې د چا په حق کې وشي نو هغې وایي چې که زر وشي نو د هغې توجه دای چې مخالف دا وایي چې دا چې دی دا ورسره ملاو. خو فیصله چې دی په ظاهره باندې چې ته د سوشل میډیا په هغه باندې رای باندې یا د هغې په کومنټ باندې دی نو هغې دا خبره کوي چې دا چې دی د پخواني وزیر اعظم په حق کې فیصلې وشوې. خو دا خبره دا شی نه ده. آئین مطابق چې د چا په حق کې وشي که چېرته د هغې په حق کې ونه شي هغې ته سره خپل اختیار دا و چې پارلیمنټ کې چې دی خپلې فیصلې کړې وې او آرمي یا چې دی سپریم کورټ دا چې دی د پارلیمنټ جوړ شوي آئین لاندې چې دی ادارې دي. نو دی خپل کار ونه کو. اوس ټول الزام په دې لګوي که چېرته هغه حکومت نه کوز کړي وایي چې دا آرمي او سپریم کورټ ته نه کوز کو. که چېرته په هغه کې راولي حکومت کې نو وایي چې دا دی کړي دي. که چېرته دی خپل کردار ادا کولو نو بیا به دا شی نه وی. اوس به الیکشن کېږي په دې ملک کې، دا د آئین ریکوایرمنټ دی. دې کې نه آرمي څه کولی شي او نه بل څوک څه کولی شي. یو شی دی چې حالات دا شی دي چې حالات ته به کتل کېږي چې عوام ته یو هغه میلاو شي، موقع میلاو شي چې هغه د خپلې مرضۍ سړي ته ووټ ورکړي او احتساب وکړي چې دا مخکینی حکومتونو خپل کم کردار ادا کو د ملک او د قوم دپاره چې دی کومې فیصلې وکړي. آیا دا فیصلې صحیح وې که نه؟ ټیک شو نور عالم خان. یو دا خبره دغه کوي
ووټ اچولو والا وي دومره هم نه ووټ شمارلو والا ډېره یو خبره چې د کې دا تاسو ته خیم چې دا عمران خان صاحب چې دا پرسپشن کریټ شوی دي کنه کوم چې مشر همدا خیم کنه چې هغه د کوم های کورټ پریمیسز نه ارست شولو هغه باندې سپریم کورټ ډېر سټرانګ اکشن واخیستو او مطلب فرست ټایم دا موریدو چې هغه عدالت ملمو ام دې ملک کې گوادر عدالت نه مولانا هدایت الرحمن اونیول شي عدالت نه پریمیسز نه عدالت نه او 2.5 میاشتو نه هغه جیل کې وي هغه ځکه د سپریم کورټ چې دا هغه خبرولې وي او کله چې عمران خان فیصله وشولو او چې بیا شور شروع شو نو بیا هغه ته بیل ملويږي بیا ته ملو شو زه دا مو دا یو چې بای دا سپریم کورټ چې دا د کې چې کوم دا ترازو دا د کې دا برابر ده کې عمران خان هم برابر ده حسن خان هم برابر ده مولانا دا ترمان دا شای غزي کې چې کوم دی دا شای کړه دا او هغه دا پس دا چې کله د فیصله نه پس بیا هغه رهاش ولو 2.5 میاشتې هغه تیرې کړې نو دا تفریق د سپریم کورټ پیدا کړه دا ما نه کړه تاسو ته یو خبره کوم زجین د دې یو جواب زه در کوم ګوره مولانا صاحب هدایت الرحمن صاحب چې کومه خبره دوی وکړه هغه خو ضمانت خارج شو نو چې د چا ضمانت خارج شي یا هلته په عدالت کې دننه نیسي مونږ خو تلي وو ضمانت دپاره لا خو زما ضمانت فیصله نه وشوې نو لهذا که زما ضمانت خارج شوی وی د عمران خان خارج شوی وی نو بیا که های کورټ وی کنسټیټیوشن کورټ وی نیولو به نو هغه خو مونږ خو دا وایو چې تا خو مونږ ورپرې نه خولو چې کوم اکسس ټو جسټس ته هغې ته دې ورپرې نه خومه دومه خبره نور عالم خان چې کومه وکړه چې دی وایي چې دا بالکل دا ټیکه خبره ده چې سیاستدانان دي سیاسي مسلې په پارلمان کې حل کوي خو یوه مسله دا ده چې دا مسلې خو سیاستدانانو نه پیدا کړې که نه نه وس پې رسي که دوی پې وس رسېدی خو حل کولی به دا چې کوم نور اکټران دي هغه به څوک سموي یا بیا چې کوم دی ریکنسایل کوي تاسو خو ملاویږي عمران خان سره وټ هی از تھینکینګ دیٹ از د ریل دغه تاسو مونږ ته لګوي چې هغه څه سوچ کوي په دې ټول سچویشن باندې ګوره جی زما 3 ورځې مخکې هغه سره ملاقات وشو او تقریبا 1 غنټه 20 منټه خان صاحب دا چې کوم نن وخت کې پاکستان کې سره روان دي هغه دا خیال دی چې دا د پاکستان دنه اکټرانو یا کرکټرانو دا حالات نه دي پیدا کړي هغه دې ته یو بین الاقوامي د سازش په نظر سره ګوري ولې چې زه چونکې خپله د دې ګواه یم چې زموږ د تحریک انصاف چې کوم پارلیمنټیرین دي ما ته راغلي دي چې بای پلاني سفیر سره مې ولیدل او راته وی چې د تحریک انصاف پرېږده کینیډا سفیر سره مې ولیدل چې پرېږده امریکې سفیر لګیا دی دا وکړه نو دې دا مطلب شو چې دا ټول یو جاینټ کاز روان دی او هغه دا مسله ټوله شروع شوې د یوکرین د جنگ په ټیم باندې د عمران خان وزټ ماسکو ته نو لهذا چې دا کم پاکستان سره کم په لیول باندې د خلکو سره روان دي دا صرف یو ادارې باندې دا د یوې ادارې کار کې دی نشي دا یو انټرنیشنل اسټیبلیشمنټ چې کم دی دا شی ټول په ملک کابي کړی دی او دا اوس نن وخت کې زه دا ویلی شمه چې هغو ته دا احساس کیږي او ما خیال دی چې ریمیډیل میجر پاردو اوس لارې ګوري هغه په پیږي انټرنیشنل اسټابلیشمنټ لارې ګوري که زمونږ ده ګوره چې هغه څه وایي خو موږ ول به هم دغه خبره ورسره کوي هغو په ایما باندې چې کوم دی دا ارس روان دي دا چې کوم امریکې سفیر دا لاړه الیکشن کمیشن ته دی ورځي کار یې څه ده مخکې چیرې ورغلی دی بیا زموږ انتظامي افسرانو ته ورځي ګوره ما سره خان صاحب چې کله دا خبره کوله که نو هغه وی چې بی لکه د دې مسایلو یو حل خو زمونږ دا و چې بی یو 10 لکه یا 8 لکه یا 15 لکه یا 2 لکه خلک راغلي وی او کېنستي وی او هغه که چیرې موږ سره ګوره یو لیګل فایټ ده لیګل فایټ موږ ما بل ورځ هم په دې باندې یو ټویټ کړی و چې موږ عدالت اخیرنی ځای دی چې کوم ته خلک فریاد وړي او چې کوم فریاد مونږ ته پارټي جوړ شي فریق ورته جوړ شي مونږ به چېرته ځو نو لہذا لیګل فایټ سره سره پی ټی آی خان خپله دا فیصله واورتې چې په ارام کښېنې انډرګراونډ شئ مه راوځئ ولې زه دا نه غواړم چې نور دا زما ورکرو ته یا پی ټی آی چې کوم هغو ته نقصان ورسي هغه شي باندې اوس په ګمه 9 مهینه بعد چې کوم دی هر سړی چې کوم دی سره ټیټ کړی دی غلی ناست دی
اوس حالات دا پیدا شول چې صرف خلکو تکیه صرف دې ته دا چې دا وکیلان به چېرته معجزه ښکاروي. معجزه به له کوم ځای نه ښکاروو چې کوم عدالت ته موږ ورځو. دا اوس خان صاحب په سایفر کیس کې ضمانت چې کوم دا هغه جج صاحب کله 2 ورځې 8 ورځې په چوټي شي کله چې او د سایفر کې دا کوشش هم کوو چېرې دا سایفر دا فیصله بر سپریم کورټ ته لاندې شي نو په دې لاندې عدالتونو نن سایفر کیس کې زه چیف جسټس صاحب اسلام آباد هائی کورټ ته پیښ وم نو دی یو نوټیفیکیشن کړی و چې دا خان ټرایل به اټک جیل کې کیږي نو ما دا چیلنج کړی و او دوم می چیلنج کړی و د دې جج ابوالاسناد صاحب نوټیفیکیشن چې بای دا د سایفر جج جون کې هغه تیر چې کوم دی جج صاحب ګیلانی صاحب هغه اچانک لرې شو چې کله دا سایفر انکوایري شروع شوه او دا ابوالاسناد صاحب پکې راغی او بیا د سره 1.5 سال بعد ته جج بدلوي دا ابوالاسناد صاحب نشو بدل دې نه مخکې همایون دلاور صاحب بدل شو بل جج صاحب چې کوم دی بدل کو او میاشتې شوی وي دې نه مخکې قدرت الله صاحب بدل ک نصر من الله صاحب سره د نکاح کیس وو دې نه مخکې سیپرا صاحب بدل چې کله منګه دا کیسونه او ای ټی سی جج بدل ک د ابوالاسناد صاحب له پنجاب نه راغی اچانک او راجا جواد عباس بدل ک نو زمونږ داسې حالاتو کې د ججانو بدلیانې نور علم خان تاسو کو مروت صاحب خبره به موریدلی لکه دې ټیم کې که د دوی لمبه خبره مونږ د اخیره سره لینکو یو دی وی چې د خان دا پرسپشن دی دغه دا رای دا چیرې د ملک دی وخت کې سره روان دي نو دا انټرنیشنل اسټابلیشمنت په دې کې انوالو دی بیا که مونږ جوډیشري ته د دې مطلب دا دی چیرې دا انټرنیشنل اسټابلیشمنت دومره کریپ ان شوی دی دننه چې جوډیشل پروسس هم امپیکټ کوي د الیکشن پروسس باندې هم اثر انداز کیږي دی چې کوم دا اشاره وکړه د سفیرانو د ملاقاتونو ته ستاسو پوینټ اف ویو دی زه وایم چې دا غلطه خبره ده انټرنیشنل چې غلط نه جی غلطه خدا داسې دا زه دا وایم غیره خبره ده غلطه خو به ورته وایو خدا داسې دا ستاسو نظر کې د کلیر کول غواړم هغې اکنامک پالیسیز باندې چې د اثر وي او په دې ملک کې چې د دې حکومت هم راغلی دی نو د هغې دا مطلب نه دی چې د انټرنیشنل هغه چې دی هغه حکومت راوتی دی زمونږ په دې ملک کې یو سیستم چلیږي ته ګوره چې یو سړی چې دی سیاست کوي د هغې نه مخکې هغه ډېر محب وطن وي چې کله دی په هغه سیستم کې راشي نو بیا دی چې دی د دې ملک او د قوم چې دی خلاف فیصلې کوي دا شی که جوډیشري وګوره دا شی که نور یې وګوره دلته کې پالیټیشن دا دی چې دی ته اقتدار چې میلاو شي دا وایي جمهوریت دی او چې اقتدار ته نه واخیستلی شي نو دی وایي چې دا جمهوریت سره زیاتې وشو موږ ته پکار دي چې دا پالیټیشن وګوره په یو وخت کې یو پارټي چې دی هغې غوښته چې د آرمي چې دی هغه کنټرول کړي هغې پسې چې دی میموګیټ والا سکینډل راوچت کو او هغه سړی چې دی پیغه کو هغه وخت کې هغه چې کوم سړی راتلونکی و د مسلم لیگ هغه چې دی دا هغه کوله چې دا میموګیټ والا کیس کې هغه چې دی موټیویټ شو هغه ته دا خبره یاده نه وه چې که نن دې سړي سره دا خبره کېږي د بالا ما سره هم کېږي بیا چې کوم د هغه سکینډل شروع شو نو په هغې کې دی په اقامه کې ووتو نو دا کم چې د پخوانی چې دی دا هغه پارټي وه دی چې دی جشن مناو کو چیرې دا ښه شو نو زمونږ پالیټیشن چې څو پورې په یو ځای شوي نه او د دې سیستم خلاف یې اواز دی اوچت کړی د دې سیستم چې دی خلاف یا که چېرته دی ته د سیستم کې کم سازشي عناصر دي چې کم ته مونږ اسټابلیشمنټ وایو د دې خلاف یې اواز نه اوچت کړی نو هغې به همدا شی کوي چې یو سړی به رانیسي په بل پالیټیشن باندې به یې خرابوي او بیا چې دی چې د هغه نه کار پوره کېږي بل سړی به رامخکې کوي نو مونږ ته د هغې ډېر اهم رول دی هغې ته پکار دی چې دومره سټرانګ چې د دې خلکو په سازش کې نه راځي او هغې د ملک او د قوم دپاره کردار ادا کړي هغې ته دا یقین وشي چې زمونږ راتلل چې دی په ووټ باندې پکار دی چې راشي او مونږ ته نه ده پکار خبره خو ټیک ده خو دلته که خو هغه شی آیین دی او قانون دی نور عالم خان
چې زه ماله اختیار راکړه نو بس دا ټول قومي مفاد کې د جی نو یو پوښتنه ده کوم تاسو به خپله خبره یاد ساتئ لکه شیر افضل خان خبره وکړله عمران خان پاکستان تحریک انصاف چیرمین د هغه چې کومه سزا کې هغه جیل ته شو هغه سزا کله دم شوله ټیک شو سایبر کیس کې چې کوم دی هغه په جوډیشل ریمانډ باندې وساتلی شو دې خبره جج یو بدل شو بل لاغې بل جج څو ورځې دغه وکړو هغه د هفته لس ورځې ما په خیال په چوټۍ لاړه دې وخت کې په چوټۍ باندې دی خبره دا خو نه ده چې خامخا یو کس په جیل کې ساتو کو د چاړه ښه یا که بدي مونږ د دوی چې بیا دا کومه کیسه وکړه جج نه پس جج بدلولو دا ګوره جی نیشنل اسټیبلشمنٹ نونی سے انٹرنیشنل اسټیبلشمنٹ پورې مو ملک کې مداخلت کیږي لګیا یا چې کوم د حالات روان دي د ذمہواری پچا ده دا د مو پالیټیشنز باندې ده د هغوی خپل مفادات اقتدار پرستی کرسۍ دپاره هغوی یو ځای کې کله کېنستی نه دي دیوال نه ده جوړ کړی سسټم نه ده جوړ کړی چې یاره دا شیونه مو څرنګه ختم کو مو پالیټیشنز که تاسو ته یاد وي د سټوډیو کې اجمل وزیر او یو جرنیل صاحب او تاسو صرف رحیل شریف نوم مو نه خولې نه وبستو اب مصطفی ودرېدو جنرل مصطفی چې تاسو دا نوم ویلی واخیستو that was the unity هغه پته نشته وروسته سنچري کې هغه ریټایر شوی ده هغه اوس هم خپل ادارې سره ولاړ ده مو داسې کې ولاړ یو نه کپ جمع وباسو بل نه جمع وباسو یو غال بل غال خپله کې ټوله نه مو چې که سسټم باندې کار کړی وی نن هم وخت ده د لاړ زه دا پاکستان تقدیر نن بدلیږي د ټول پالیټیشنز عمران خان سره آیډیل موقع وګوره دغه سره قوم هم ولاړو دغه مو سره خو بالکل آیډیل زه چې تاسو ته یم چې که دا عمران خان صاحب شروع کې دو شیونه وو د کریډیبلټي ما کتلی وو زه بار دنیا کې چې زه هغه ځای ناست وم نو خلکو ځان وژنه راغلي دي کینیډا او اسټرالیا نه خلک ووټ اچونه نو دا موقع ودته چې دا انټرنیشنل اوورسیز او دا ټول شیونه دا هغه وخت انګیج کړي وي او دا یو پروتوکول او دا سطحي شیونه نه د ځان ساتلی وی دس زه یم چې پاکستان ته که خدای موقع ورکړی ده نو هغه دا 4 کاله وو هغه کې ډېر څه کیدی شو خو هغه ونه شو اوس دایم نن هم کیدی شي ګورئ جی مو دپاره خو پاکستان ده که نه مو دپاره ځان نه ده د خپل اختلافات هر یو شی یو سیټ ته کینی او نن کینی چې بھائی مو به د عمل څرنګه چارټر اف ډیموکراسي چارټر اف اکانومي جوړ او کینی کوم ورځې دا ما په ملک کې د پالیټیشنز یو ټیبل باندې کیناستو د ټول ادارې بو بالکل به بیک تلار شي هغه دا کینی نه یو خبره ده لکه اوس دې باره کې تاسو نه پوښتنه کوم ځکه تاسو خان سره ملاویږئ دغه کېږي دا یو جنرل پرسپشن دی هی لاست د 4 years په دې کې روزانه دا غل دی دا ډاکو دی دا غل دی دا ډاکو دی دلته خپل حالات دا کوم الزامات چې لګي دا الزامات په هغوی باندې دا یو دا دې حواله سره هغه ته دا شته چې ما په دې 4 کاله کې چې مال څه پکارو ما غو نکول and I have been misled منی اوس منی زه جدار څوکم چې حکومت هر یو حکومت غلطیانې کوي تحریک انصاف لکه بنور صاحب خبره وکړله چې بھائی دا کولی شي دا کولی شي دا کولی شي هیڅوک هیڅ نشي کولی چې تر څو پورې ټول پاور سټیک هولډرز دی آن بورډ نه اخیستي سیاستدانانو په لاس کې طاقت نشته چیرمین عمران خان حکومت چې کوم و چې څنګه مته سایفر راغی لکه دا اوس سایفر په ما باندې کیس ته کنه دا کیس دی چې سایفر د خلکو ته ولې وخیلو نو سایفر څه وایي نو نړلو ورته وایي چې بھائی داسې کار دی چې دغه حکومت ته کپارې غنه کو نو نتایجو ته تیار شه اوس هغې نه بعده چې کوم دی ما 4 کاله په دې ملک کې حکومت وکړ دوی وایي یو خو دا ده چې زما سټرنث په پارلیمان کې دوره نه و چې ما یو مضبوط حکومت وای زما انحصار کوم ده په الایز باندې و او هغه الایز چې کله اشاره ورته وشوه ټول رانه وتښتېدل نمبر 1 نمبر 2 د پی ټی آی په دور کې چې کوم ریفارمز شوي دي هغه ریفارمز خو په تاریخ کې هم چېرته نه دي شوي په هغه ټیم کې 2 کاله مونږ کرونا وخوړلو او کرونا ټوله دنیا معیشت تباه کړ پاکستان چې کوم دی 2 کاله د پی ټی آی بدبختی دا راله چې ورسره کرونا راله 2 کاله په هغې کې ته اوس پی ټی آی نه دا توقع کول خلکو روزګار یا خوراک ته څه مینول او ته پی ټی آی نه دا توقع کول چې اب تا ته یو آیډیل ماحول درکوي
دا غلط ده. بیا دې نه بعد چې کرونا تېره شوه نو هغې افټر میت شروع شو، ریکوري وه، ټول دنیا چې کوم دی هغه سفر کړه. دې باوجود زمونږ تېر کال او د سخت کال صرف تاسو انفلیشن ریشو وګورو 11% چې کوم دا اپریل نه والا ته جولای پورې د تاسو دا انفلیشن ریشو وه. نه هو از کیپینګ هیم آوټ اف دغه د جیل کې دې څوک ساتي؟ ګوره جیل کې نن زه مثال درکم د دې سوال جواب باندې تاسو پوه شئ. نن کیس و نو ما چیف جسټس صاحب ته وینا وکړه چې بھائی دا وزارت قانون دا نوټیفیکیشن کړی دی چې بھائی مونږ د عمران خان په دې اټک جیل کې ټرایل باندې هیڅ اعتراض نشته. دا دې ته په قانون زبان کې انوسی وایي. اوس دې نه بعد به بل څوک آرډر کوي که نه یو حکومت چې بھائی د ټرایل مونږ شفټ پنجاب ته اټک ته آرډر نشته. ابوالحسنات صاحب چې کوم دی رسېدلی و، اوس ما جج صاحب ته ووایي چې چلو دا کم اختیار دی کم قانون لاندې چې دا آرډر شوی دی، او دومه دا عمران خان په کم قانون لاندې اټک جیل کې پروت دی. لا خو بس قانوني کنه چې ما په اټک کې بند ساتي. نو هغې جواب څه ورکړه؟ هغه ورته وایي چې بھائی هغه نوټیفیکیشن ون ټایم و، ډسپنسیشن و، 29 تاریخ پاره و او هغې نه بعد هغه میعاد ختم شو. اوس سبا به ابوالحسنات بیا ورځي. نو ما ورته مې سبا خو بیا روان دي. نو دې مطلب دا شو چې دا قانون نه دی، نو لا قانونیت شو کنه. څخه اختیار قانون کې نشته در سره. چټي وایي چې کوم دی دا انوسی مې ورکړله. نن سبا وخت کې کا عمران خان ګوره دا کم کیسونه دي کنه دا 186 دا ټول ټکی کیسونه نه دي. اس دا کدی استا او ما کیسونه وای خو وخت به دا کیسونه به هم نه پاتا. خو چونکې عمران او خبره دا طریقه سره روانه ده. اول په توشخانه کې سزا معطله شوه، څنګه چې دی براوتو نو دوی په د سایفر کې پټ گرفتار کړی و 15 دن مخکې، او 29 تاریخ ته موږ ته پته لګي چې بھائی سایفر کیس کې اوس مخکې نه گرفتار مخکې نه اوس سایفر کیس کې چې دی راوځي به کب ضمانت وشي نو بیا به قوم ته پته لګي نیب کیسونو کې گرفتاری نه کوي کني اوس وخت کې کولی شي. په ای ټي سی انسداد دهشتګردي کیسونو کې د گرفتاری نه کوي کني کولی شي. چې کله دی گرفتاری وکي موږ د خان ضمانتونه دایر کولی شي. دی طریقې کار دا دی چې مړ په مزه ایو کیس کې به نیسو. دا نور عالم خان دې نه خدا پته چې دا ټول سیستم مینیپولیټ شوی دی ټو کیپ دیٹ ون مین بیهایند د بارز. بیا راته لګوای د بار په جیل کې وساتي جی لکه تاسو شیر افضل خان خبره لږ بیا راته وکړئ. وایم شیر افضل خان خبره تاسو واورېدله. مې زه خو د هغې نه دا وایم چې دا ټول مینیپولیشن روان دی چې که په هر څه د پی ټي آی چیرمین به په جیل کې وي که کیس یي او که نه وي که څه ریزن یي او که نه وي خو هغه به په جیل کې وي. دا شی خبره نه ده، دومره اندیر نګري نه ده. خو که تاسو په خوا کتلی وي نو دا چې کلم چې دی یو سړی د حکومت نه اخوا کړی شي نو په هغه باندې دا شی کیسونه راځي او که هغه رول اف لا فالو کول غواړي نو هغه که په دې ملک کې سیاست کول غواړي نو هغه ټول فیس کوي. دا وګوره تاسو په عام په علاقو کې وګوره په لوکل سطح باندې چې کله په چا باندې دشمنیان راځي یا چې دی د چا دپاره جنګ کوي نو په هغه باندې دا شی تکالیف راځي چې کم حد پورې ما درته د سیستم خبره وکړه نو هغه سیستم چې دی اوس وګوره دا د حکومت خوښه ده. په دې وخت کې خو چې دی پی ډي ایم حکومت هم نشته. صدر صاحب چې دی د دې خپل دی هغه که وغواړي یو آرډیننس په ذریعه باندې د دا ټولې مافیانې او دا ټول کیسونه ختمولی شي. خو هغه سیستم دا شی دی چې هغه خپل صدر هم چې دی د سره چې دی دا کار نشي کولی. نو موږ ته پکار ده چې که دې پالیټیشن دی که چېرته پخوانی وزیر اعظم سره یا هغه لور وه هغې سره زیاتې کېدو موږ ویلې چې دا د قانون مطابق نه دی دا غلط کار کېږي. ټیک شو صحیح ده. وخت موږ سره بنوري صاحب جی تاسو کمنټس کوئ. دا خبره بالکل 100% دا خو اډمیټډ فیکټ ده چې دا غواړي چې دا نه وي دا نه وي دا نه پرېږدي بار ریزن بیهایند ډېر دي. خدا خبره دا ده چې دا اټک جیل کې خالی دا عمران خان نه ده لاړ د اټک کیلې کې مو پرایم منسټر دا اټک چې دا ما خیال کې چې د وخت کې هغه څه
کالا سب پانی و کالا کسا پانی والا، دا صدا سے شاید خبره دا جی چې عمران خان هر څه کړي دي غلط کړي صحیح کړي دي دا هغه حق شته چې هغه ته د Fair فیر trial. ټرایل ملو شي Fair trial. او هغه ته د فیر که غلط کار کړي سزا یې کی واو، جا. فیر ټرایل حق شته او هر یو سړی مني And دا this is صرف under د عمران خان حق نه ده article- هر یو پاکستانی شهری دا حق ده آئین په مطابق چې هغه ته فیر ټرایل حق ملو شي نو دا خبره ده چې هغه د دې کې چې اوس هر څه کېږي لګیا قانون نشته د کې هیڅ شی نشته دا اوس the party is silent. یو The party is silent. اخر مراد کې سے. کومه نور عالم خان خبره وکړه چې بھائی دا بیا هر چا سره کیږي ما سره د کیږي خو قانون او انصاف په خدام مطابق غلط کچېرې د دنیا په تاریخ کې یو وزیر اعظم باندې 186 کیسونه جوړ یو سل شپږ اتیا کیسونه د په جوړ دي 9 مئی ته دی ونیولو تا په قید کې وو چې پاکستان کې څه وشو وېدام تا وکړل غپې جوړ دی اس قانون نشتا جبر دے ظلم دے فستائیت دے کا قانون وے پاکستان کې او عدالتونو چرته خو هغه وی دې ټیم کې دغه د مخالفین حکومت نشته دی وی لکه دا یو خبره ده وی سره بهرحال د جی PTI دی مطلب دا ده چې نوٹ دغه دا چې مو دا غواړو چې دا وطن دا مو الله وطن دې چې خیر دا پېښ دا پکار دا ده چې کوم مو سره خدای را کړی دا سنبال کو او چې کوم مشکله ده چې دا قانون کوم کار چې روانه ده، مشکله ده، ډېره مننه. هر یو سړی ته حق ملو شي Thank you. بس پاکستان ته نن وخت صرف دعا او ضرورت تا د دوا نور علاج د نشته دوا مو د دوا مراد سے مراد صاحب ډیره مننه اندر علم خان تاسو ډیره مننه ګران کوتونکو دا زمونږ نن نه پروګرام اجازه غواړو